बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په نننۍ ویډیو کې به موږ ټایپس اف میټریسز ډیسکس کوو چې میټریکس چې کوم دا د هغې څومره ټایپس دي میټریکس چې کوم دا هغه موږ په ډیټیل سره ووایو. اوس به موږ د هغې ډفرنټ ټایپس ډیسکس کوو. په هغې کې اولنی چې کوم دا هغه رو میټریکس دی. نو د رو میټریکس ډیفینیشن داسې دی when a matrix has only one row. داسې یو میټریکس و چې په هغې کې صرف یو رو وي نو داسې میټریکس ته موږ وایو رو میټریکس و. لکه فار ایگزامپل موږ سره دا یو میټریکس دی او بل میټریکس دا دی. په دې میټریکس کې که چېرې موږ وګورو نو په دې کې موږ سره دا ایلیمنټس موږ صرف په یو رو کې لیکلي دي. لکه شان په دې میټریکس کې موږ دا ایلیمنټس په یو رو کې لیکلي دي. رو ویلی شي چې کله موږ ایلیمنټس په هارزنټل ډایرکشن کې ولیکو د لیفټ نه رایټ ته نو دې ته موږ وایو رو. دلته کې موږ سره په دې میټریکس کې سنګل رو ده او کالمز چې کوم دا هغه پکې موږ سره 2 دي. دلته شان په دې میټریکس کې موږ سره سنګل رو ده او کالم چې کوم دا هغه پکې 3 دي. نو د دې میټریکس آرډر چې کوم دا هغه موږ سره 1 کراس 2 دی او د دې میټریکس آرډر چې کوم دا هغه 1 کراس 3 دی. نو دا موږ سره د رو میټریکس اگزامپل دی په کوم کې چې ایلیمنټس موږ په سنګل رو کې لیکلي دي. په چېرې جنرالي موږ خبره وکړو چې رو میټریکس چې کوم دا د هغې به موږ آرډر څنګه لیکو. نو موږ وایو چې کله موږ د یو میټریکس آرډر لیکو نو هغه د ام کراس ان په کوم کې چې دا ام موږ ته رو شو کړي او ان موږ ته کالم شو کړي. نو د رو میټریکس لپاره که چېرې موږ یو جنرال آرډر لیکو نو موږ وایو چې رو میټریکس داسې میټریکس دی چې په هغې کې صرف یو رو وي یعنې ام به په هغې کې 1 وي او ان چې کوم دا هغه پکې هر څو راتلی شي. 1 کالم پکې هم راتلی شي 2 کالم پکې هم راتلی شي 3 کالمز پکې هم راتلی شي 4 پکې هم راتلی شي up to so on. نو جنرالي موږ خبره کوو که چېرې رو میټریکس ډیفینیشن موږ په دې آرډر باندې اپلای کړو نو رو میټریکس داسې میټریکس دی چې په هغې کې صرف سنګل رو وي یعنې دلته به موږ د ام په ځای 1 ولیکو او ان چې کوم دا موږ سره هر څومره کالم کیدی شي د هغې په ځای موږ چې کوم دا ان ولیکو. دغه شان دا زموږ سره یو میټریکس دی. په دې میټریکس کې چې کوم دا موږ سره سنګل رو ده او 5 کالمز دي نو د دې آرډر چې کوم دا موږ سره 1 کلاس ان شو. دغه شان دا یو میټریکس دی په کوم کې چې موږ ته نمبر اف کالمز چې کوم دا هغه نه دي معلوم یعنی هغه پکې ان دي. نو د دې میټریکس آرډر که چېرې موږ لیکو نو دا به شي 1 کلاس ان. ټایپ اف میټریکس چې کوم دا هغه دی کالم میټریکس. کالم میټریکس چې کوم دا د نوم نه ظاهره ده چې داسې میټریکس و چې په هغې کې موږ سره صرف یو کالم وي او روز پکې چې کوم ده هغه هر څومره کیدی شي. when the column matrix definition داسې دی چې when a matrix has only one column داسې میټریکس چې په هغه کې صرف یو کالم وي نو داسې میټریکس ته موږ وایو کالم میټریکس. لکه فار ایگزامپل دا چې کوم دا ایلیمنټس موږ په یو کالم کې ارینج کړي دي. دغه شان دا ایلیمنټس چې کوم دا موږ په یو کالم کې لیکلي دي او دغه شان چې کوم دا ایلیمنټس موږ په یو کالم کې لیکلي دي. نو په دې درې واړو میټریکس کې چې کوم دا سنګل کالم دی. نور په دې کې چې کوم دا نمبر اف روز 2 دي په دې کې نمبر اف روز چې کوم دا 3 دي په دې کې نمبر اف روز چې کوم دا هغه 4 دی. خو کالم په دې کې هم سنګل دی دلته هم سنګل کالم دی او دلته هم سنګل کالم دی. نو داسې ټایپس اف میټریکس ته چې کوم دا موږ وایو کالم میټریکس. ورپسې راځي آرډر اف کالم میټریکس. نو چې کوم موږ سره دا بره میټریسز دي د دې آرډر چې کوم دا هغه دی 2/1 ځکه په دې کې 2 روز دي او 1 کالم دی نو 2/1 شو. دلته کې 3 روز دي او 1 کالم دی نو 3/1 شو. او دا چې کوم دا 4 روز دي او 1 کالم دی نو د دې آرډر 4/1 شو. که جنرالي موږ خبره وکړو چې د کالم میټریکس لپاره به موږ جنرال آرډر څنګه لیکو نو موږ ته پته ده چې کله موږ آرډر لیکو هغه ام کراس ان دی. د کالم میټریکس لپاره پکې ان چې کوم دا هغه 1 شي. ځکه کالم میټریکس داسې میټریکس دی چې په هغې کې صرف سنګل کالم وي نو بیا به د دې جنرال آرډر چې کوم دا هغه به موږ سره شي ام کراس 1. دغه شان که چېرې موږ دې میټریکس کې وګورو د دې میټریکس چې کوم دا دې کې موږ سره نمبر اف روز چې کوم دا هغه 15 دي او کالم پکې سنګل دی نو د دې آرډر چې کوم دا 5 کراس 1 دی. او که چېرې موږ د دې جنرال آرډر لیکو نو جنرال آرډر به موږ سره د دې میټریکس لپاره چې کوم دا په کوم کې چې موږ سره نمبر اف روز هر څومره راتلی شي او کالم به پکې سنګل وي نو هغه به شي ام کراس 1. دریم نمبر ټایپ اف میټریکس چې کوم دا هغه سکویر میټریکس دی. د سکویر میټریکس ډیفینیشن داسې دی چې میټریکس having equal number of rows and columns
داسې میټرکس چې په هغې کې نمبر اف روز او نمبر اف کالم چې کوم ده هغه برابر وي. چې څومره پکې نمبر اف روز وي دومره پکې نمبر اف کالمز وي، نو داسې میټرکس ته بیا موږ وایو سکویر میټرکس. لکه فار ایگزامپل دلته کې موږ سره یو میټرکس A دی. په دې میټرکس A کې چې کوم ده نمبر اف روز 2 دي او په دې نمبر اف کالمز چې کوم ده هغه هم 2 دي، یعنی د دې آرډر چې کوم ده هغه 2 کراس 2 دی، 2 is equal to 2. نو دې میټرکس ته موږ بیا وایو سکویر میټرکس. دغه شان دلته کې نمبر اف رو 1 ده او نمبر اف کالم پکې هم 1 دی، نو دې میټرکس ته موږ سکویر میټرکس وایو ځکه رو چې کوم ده m is equal to n، رو چې کوم ده هغه د کالم برابر ده. دغه شان په دې میټرکس کې چې کوم ده نمبر اف روز 3 دي او نمبر اف کالمز پکې چې کوم ده هم 3 دي، نو دې میټرکس ته چې کوم ده موږ سکویر میټرکس وایو. دغه شان دې میټرکس کې نمبر اف کالمز 2 دي او نمبر اف روز پکې هم 2 دي، یعنی د دې آرډر 2/2 دی، نو دې میټرکس ته موږ سکویر میټرکس وایو. د دې آرډر 1/1 دی، لکه شان د دې آرډر چې کوم ده 3/3 دی. نو داسې ټایپس اف میټرکس چې په هغې کې نمبر اف روز د نمبر اف کالمز برابر وي، یا m چې کوم ده موږ رو ریپرزینټ کوو او n موږ ته کالم شو کې، نو چې کله m د n برابر وي یعنی دا چې کوم نمبرز دي دواړه یو شان راغلي، دلته کې هم 2 دی دا هم 2 دی، دغه شان دا 3 دی دا 3 دی، چې کله دا دواړه نمبر یو شان راغلي نو موږ وایو چې دا میټرکس چې کوم ده دا سکویر میټرکس دی. یا د سکویر میټرکس ته چې کوم ده د 2/2 میټرکس ته موږ 2 سکویر میټرکس هم وایو، یا ورته سکویر میټرکس اف آرډر 2 وایو. دغه شان دا چې کوم ده 1 سکویر میټرکس دی، دا 3 سکویر میټرکس دی او دا 2 سکویر میټرکس دی. یا دا سکویر میټرکس اف آرډر 1 دی، سکویر میټرکس اف آرډر 3 دی، یا سکویر میټرکس اف آرډر 2 دی. څنګه چې سکویر شیپ چې کوم ده د هغې آل ساید لینس چې کوم ده هغه سیم وي، دغه شان په سکویر میټرکس کې به نمبر اف روز چې کوم ده او نمبر اف کالمز چې کوم ده هغه به سیم وي، یعنی څومره ایلیمنټ چې په رو کې وي، یعنی دلته کې په رو کې 2 ایلیمنټس وي، دغه شان په کالمز کې هم 2 ایلیمنټس وي، په هر ساید باندې به چې کوم ده 2 ایلیمنټس وي په دې میټرکس کې، نو دا موږ سره یو سکویر شیپ جوړوي، نو دې ته موږ سکویر میټرکس وایو. ورپسې چې کوم ده ریکټینګولر میټرکس دی، د نیم نه ظاهره ده چې داسې میټرکس و چې په هغې کې نمبر اف روز د نمبر اف کالم نه وي برابر. ریکټینګولر شیپ داسې شیپ وي چې په هغې کې کم لینت او ویډت وي هغه د یو بل نه ډفرنټ وي. فار ایگزامپل دا یو میټرکس چې کوم ده په دې میټرکس کې موږ سره نمبر اف روز 2 دي او نمبر اف کالمز چې کوم ده هغه 3 دي، نو 2 چې کوم ده نمبر اف روز 2 is not equal to 3، 2 چې کوم ده دا د 3 نه برابر و، دا یو ریکټینګولر میټرکس دی. دغه شان په دې میټرکس کې نمبر اف روز 3 دي او نمبر اف کالم چې کوم ده هغه 2 دي، نو موږ وایو 3 is not equal to 2. نو داسې ټایپس اف میټرکس ته چې کوم ده موږ ریکټینګولر میټرکس وایو. په کوم کې چې نمبر اف روز ناٹ ایکول ټو نمبر اف کالم وي، نو such type of matrix is called rectangular matrix. څنګه چې rectangle shape چې کوم ده د هغې 2 سایډونه چې کوم یو بل ته مخامخ وي د هغې لینث سیم وي، او چې کوم دا 2 سایډونه یو بل ته مخامخ وي نو د دې به سیم لینث وي. لینث او ویډت چې کوم ده دا به دواړه د یو بل نه ډفرنټ وي. لکه تاسو په دې میټرکس کې وګورئ، او په دې رو کې چې کوم ایلیمنټس دي هغه هم سره 3 دي، ځکه شان په دې رو کې چې کوم ایلیمنټس دي هغه هم 3 دي، او که چېرې موږ کالمز کې وګورو نو دلته هم 2 دي او دلته هم 2 دي، یعنې دا یو ریکټینګل شیپ جوړوي، نو دې ته موږ ریکټینګولر میټرکس وایو. ورپسې به موږ د سکویر میټرکس چې کوم ټایپس دي هغه ډسکس کوو. هغه د سکویر میټرکس یو ټایپس دی ډایګنل میټرکس، او هغه بیا موږ دوه ته ډیوایډ کړی، یو ته موږ سکیلر میټرکس وایو، بل ته موږ آیډنټټي میټرکس وایو. نو ډایګنل میټرکس چې کوم ده داسې ته وایي، ډایګنل میټرکس داسې میټرکس ته وایي چې په هغې کې د ډایګنل میټرکس ډیفینیشن دا دی: a square matrix in which all elements are 0 except the main diagonal elements. داسې یو میټرکس و چې په هغې کې موږ سره چې کوم main diagonal elements وي هغه other than 0 وي.
او د ډایګنل الیمنټس نه علاوه چې کوم الیمنټس وي هغه ټول 0 وي نو داسې ټایپس اف میټرکس ته موږ وایو ډایګنل میټرکس. او ډایګنل وایي څه ته؟ ډایګنل دې ته وایي چې کله موږ د یو شی اپوزیټ کارنر یو بل سره میلاو کړو په یو سټریټ لاین باندې نو دې لاین ته نوم اخلي ډایګنل. دغه شان میټرکس موږ واخلو سکویر میټرکس نو په سکویر میټرکس کې چې کله موږ د ټاپ نه باټم طرف ته لړ شو د فرست الیمنٹ نه لاست الیمنٹ ته لړ شو او دا موږ په یو سټریټ لاین باندې کنیکټ کړو نو چې په دا لاین باندې کوم الیمنټس رالل دې الیمنټس ته ویل شي ډایګنل الیمنټس یا دې ته مین ډایګنل الیمنټس وي یا وتا پرنسپل ډایګنل الیمنټس وي یا وتا پرایمري ډایګنل الیمنټس وي. نو چې کله موږ سره ډایګنل الیمنټس چې کوم دي په کم لاین باندې چې موږ سره دا الیمنټس راغلي په ډایګنل لاین باندې دي ته موږ ډایګنل الیمنټس وایو. چې کم ډایګنل الیمنټس دي دا موږ سره د 0 نه علاوه راشي او د دې ډایګنل الیمنټس نه چې پاسه کم الیمنټس دي یا د دې نه چې کم لاندې الیمنټس دي دا موږ سره 0 وي نو داسې ټایپس اف میټرکس ته چې کوم دا موږ ډایګنل میټرکس وایو. دغه شان دې میټرکس کې چې کوم دا ډایګنل الیمنټس موږ سره د 0 نه علاوه دي 1 4 دي او باقي چې کوم دا په دې میټرکس کې 0 دي نو داسې ټایپس اف میټرکس ته چې کوم دا موږ ډایګنل میټرکس وایو. بیا د ډایګنل میټرکس دوه ټایپس دي یو سکیلر میټرکس دی بل آیډنټیټي میټرکس دی. نو سکیلر میټرکس چې کوم دا داسې ته وایي سکیلر میټرکس ډیفینیشن هم د ډایګنل میټرکس په شان دی یعنی داسې میټرکس چې په هغه کې کوم ډایګنل الیمنټس وي یعنی دا ډایګنل الیمنټس چې کوم موږ سره وي دا ټول یو شان وي ایکوال وي نو داسې ټایپس اف میټرکس ته چې کوم دا موږ سکیلر میټرکس وایو. لکه دلته کې په ډایګنل باندې چې کوم الیمنټس دي هغه 2 2 دي دواړه یو شان دي دغه شان په دلته کې چې کوم ډایګنل الیمنټس دي هغه 3 3 دي او د دې نه علاوه چې کوم الیمنټس دي هغه پکې 0 وي نو داسې ټایپس اف میټرکس ته چې کوم دا موږ سکیلر میټرکس وایو. دا سکیلر میټرکس چې کوم دا د ډایګنل میټرکس یو سپیشل ټایپس دی. هر سکیلر میټرکس ته چې کوم دا موږ ډایګنل میټرکس ویلی شو خو هر یو ډایګنل میټرکس ته چې کوم دا موږ سکیلر میټرکس نشو ویلی. اوس دا موږ سره یو ډایګنل میټرکس دی دا موږ سره یو ډایګنل میټرکس دی او که چېرې موږ دا ډایګنل میټرکس والو نو دې ته موږ سکویر نشو ویلی ځکه دلته کې چې کوم ډایګنل الیمنټس دي نو هغه د یو بل نه مختلف دي. نو د دې سټیټمنټ مطلب دا دی چې هر سکیلر میټرکس ته تاسو ډایګنل میټرکس ویلی شئ خو هر ډایګنل میټرکس ته چې کوم دا نو تاسو سکیلر میټرکس نشئ ویلی ضروري نه ده. بل ټایپ چې کوم دا د ډایګنل میټرکس هغه آیډنټیټي میټرکس دی یا موږ وایو دا د دې سکیلر میټرکس چې کوم دا یو سپیشل ټایپس دی په کوم کې چې کوم مین ډایګنل الیمنټس دي هغه موږ سره صرف 1 وي چې کله تاسو سره مین ډایګنل الیمنټس چې کوم دا په یو میټرکس کې هغه صرف 1 راشي او دا باقي الیمنټ 0 وي نو دې میټرکس ته بیا موږ وایو آیډنټیټي میټرکس. دا کشان په دې میټرکس کې چې کوم دا موږ سره دا ډایګنل الیمنټس چې کوم دا 1 دي او دا باقي الیمنټس چې کوم دا 0 دي نو داسې ټایپس اف میټرکس ته موږ آیډنټیټي میټرکس وایو. بیا کچره موږ د دې میټرکس آرډر لیکو نو د آیډنټیټي میټرکس لپاره موږ د دې آرډر چې کوم دا د دې په سبسکرپټ کې لیکو یعنی د دې میټرکس آرډر چې کوم دا هغه 2/2 دی یعنی دوه روز دي په دوه کالم نو هغه موږ دلته کې د دې سبسکرپټ کې لیکو 2/2 د شان د دې آرډر چې کوم دا هغه موږ داسې لیکو 3/3.